وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورځ سوال کړی دی د لسم محرم په باره کې. پیدا سه موریدلې دي چې لسم محرم باندې څوک سترګې توري کې نو ټول کال به سترګې نه خوږيږي، او که څوک غسل وکړي نو ټول کال به سوای چې د حوادث او مصائب نه به الله محفوظ ساتي، یا د ناکاره مرګ نه. دا بې ځایه بې سند او بې دلیل خبره ده. او په خپل د لسم محرم فضیلت په صحیح حدیث مبارک کې راغلی ده. نبی رسول الله والسلام چې مدینه منورې ته هجرت وکړ نو الته يهوديانو د مدینه منورې په ګرد او نواح کې اوسېدل، بنو قریظه، بنو نذیر، بنو قینقاع. نو هغه په لسم محرم باندې روزه نیوله. نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل تاسو په دې ورځ باندې ولې روزه نیسئ؟ هغه فرمایل چې په دې ورځ باندې موسی علی السلام ته الله پاک نجات ورکړه او فرعون سره د لخر نه الله پاک هلاک کړه. نو موږ ذکر روزه نیسو. نبی رسول الله او فرمایل نحن احق بموسی منکم، مونږ ډیر حقدار یو په تابعداري د موسی علی السلام کې منکم د تاسو نه، ځکه چې تاسو خو صرف په دروغ باندې دعوه د دې کوي چې موږ د موسی علی السلام تابعدار یو. موږ په حقیقت کې د موسی علی السلام ملګری یو. موسی علی السلام هم پیغمبر دی او زه هم پیغمبر یم. بهر حال نبی علیہ السلام بیا صحابه ته حکم وکړ چې تاسو روزه ونیسئ. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په آخر وخت کې فرمایل آخري کال باندې کزه آینده کال ژوندې ومه نو مونږ بدو روزي نیسو، نه هم لسم یا لسم یو لسم، دې د پاره چې د يهودو سره مخالفت راشي. او نبی رسول الله والسلام په خپل هم په دې ورځ باندې روزه نیول او صحابه ته هم حکم د روزي نیولو کړی دی. او بل فضیلت ادا ده. نبی رسول الله فرمایي په دې ورځ باندې چې سړی روزه ونیسي نو الله رب العالمین د یو کال ګناهونه معاف کوي، صغیره ګناهونه دې سره معاف کیږي. نو ډیر فضیلت لري. اهتمام د دې روزي په کار ده. او چا دا مشوره کړې ده چې دا د دومره حجونو ثواب لري او د دومره وخت روزو ثواب لري، نو دا په صحیح حدیثو کې نه دي ثابت. دغه بې ځایه بې سند او بې دلیل خبرې دي. نو سوال کړی دی د ماسپخین د سنتو په باره کې چې جمع مختلف کیږي، کم ځای کې او باندې او کم ځای کې په یو نیمه باندې جمع کیږي. نو که یو اذان وشي او زه سنت وکم کم جمعات کې چې زه جمع کوم ته اذان نه شوه، نو اذان ضروری نه ده، وخت ضروری دی. چې وخت داخل شي، نن سبا تقریبا د ماسپخین وخت چې داخليږي نو هغه شلبان دی کم او بیش شلبان دی 12 بجې باندې داخليږي. نو هغه نه پس چې تا هر وخت کې سنت وکړه بس سنت ادا شو. یو بل سوال کړی دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د امامت په باره کې، وې د دې لږ حواله راکړي. په مرض الوفات کې چې کله نبی له صلوات و سلام وفات کېده نو صدیق اکبر رضی الله عنه د امامت د پاره مقرر ک. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په تاریخ الخلفاء کې نقل کړی دی چې دا حدیث متواتر دی، بشمیر روایت نقل دی په امامت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. دغه روایت د عائشه رضی الله عنها نه، د علی رضی الله عنه نه، عبد الله بن مسعود رضی الله عنه، عبد الله ابن عباس رضی الله عنه، عبد الله ابن عمر رضی الله عنه، عبد الله ابن زمعه رضی الله عنه، حفصه رضی الله عنها، د دې ټولو نه جدا جدا روایت نقل دي. او په صحیح بخاری کې د عائشه رضی الله عنها نه 3 کرت انکار نقل ده چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مرو ابا بکر فليصلي بالناس، ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته حکم کوي چې هغه خلکو ته جمع ورکړي. لیکن عائشه رضی الله عنها انکار کو چې داغه زړه ډیر نری ده
هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځای باندې نشي ودرېدای، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار فرمایل چې ابوبکر صدیق ته حکم وکړي چې خلکو ته منځ وکړي. او دا روایت هم په ډیرو کتابونو د احادیثو کې نقل ده، خاص کر په بخاری شریف کې دا نقل ده، انکار د عائشہ رضی الله عنها او تاکید د نبی علیہ الصلوۃ والسلام. او روایتو کې راځي علامه سہیلی فرمایي چې حسن بصری رحمت الله علیه نه نقل دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لس ورځې بیمارو او 9 ورځې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته 9 ورځې مسلسل هغه امامت کړی دی د نبی علیہ السلام په ځای باندې. بیا په 10 ورځ باندې نبی علیہ السلام د اسامه رضی الله عنه د فضل ابن عباس رضی الله عنه د دوی دواړو په اوګو باندې لاسونه کې خود او جمعه ته تشریف یوړو او ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې نبی رسول الله والسلام په خپل منځوک. دغه حدیث په دار قطنی کې نقل ده. د دې مخکې کلیپ سره دغه د حدیث الفاظم درته وایم چې کوم نقل دی په بخاری شریف کې د عائشہ رضی الله عنها روایت ده. بخاری شریف کتاب المغازی کې جلد نمبر 2 صفحه نمبر 133 باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. روایت دا سے قال الزهري وحدثني حمزة بن عبد الله بن عمر ان عائشة قالت لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فرمای عائشہ رضی اللہ عنہا چې کله د نبی علیہ السلام تکلیف سخت شو نو یې فرمایل ابوبکر ته حکم وکړي چې خلکو ته منځ وکړي. قالت قلت یا نبی الله، وما ورته فرمایل ايضا الله نبی ان ابا بکر رجل رقيق ضعيف الصوت. ابوبکر صدیق رضی الله عنه فزړه باندې ډېر نرم دی، आवाज ډېر ښکته دی، کثیر البکاء او ډېر جړا والا دی. اذا قرأ القرآن کله چې د قرآن تلاوت کوي نو ډېر جاړي. قال نبی علیہ السلام بیا فرمایل مروه فليصلي بالناس، تاسو حکم وکي ابوبکر صدیق ته چې هغه خلکو ته امامت وکړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورو سوال کړی دی د 10 محرم په باره کې، نو د سعودي په حساب باندې 10 محرم هغه د خالی په ورځ د هفتې په ورځ باندې راځي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورو سوال کړی دی د پرپال په باره کې، تاسې کپنۍ راوتی دي، بعضې د پرپال په نوم باندې دي، بعضې د پیسلش په نوم باندې دي، بعضې نورو نومونو باندې. په هغې کې چې ته اکاونټ کولاو کې او بیا تا ته اشتهارات راځي، ته به هغه ګورې او تا ته بیا پیسې جمع کېږي په اکاونټ کې، او که نه ګورې نو پیسې نه جمع کېږي، یا مثلا ستا د هغه پیسو نه چې کوم تا جمع کړي دي د هغې نه کټایي کېږي. د دې څه حکم دی په شریعت کې؟ دا په شریعت کې ناروا دی او دغه عقد چې دی بالکل د شریعت د قواعدو نه مخالف دی او په دې کې ډېر نقصانات دي. د هغې نه بعضې نقصانات دا دي، یو خدا چې په دې کې دا د کمو سیزونو اشتهارات کېږي، نو هغه اشتهارات به ته ګورې، نو په زرګونو خلک هغه ګوري، لیکن په هغې کې د دې خریدار نه وي. خو چې کوم کس مثلا دغه اشتهارات شیر کوي او هغه د خپل کم سامان وي یا کومه مبیعه وي د هغه سره د هغې اشتهارات کوي، نو هغه په دې باندې خلکو ته دا شو کوي چې زما مثلا دغه سامان چې زه خرڅوم دا دومره خلکو کتلی دی، دومره خلکو خوښ کړی دی، نو په دې باندې دا خریدارو ته دوکه ورکوي. دغه چې څوک ګوري په هغې کې خو یو اخیستونکی هم نه وي، نورو خلکو ته دوکه ورکوي چې زما دا سامان مثلا دومره خلکو خوښ کړی دی، نو دا دوکه ده او په دوکه باندې پیسې پیدا کول دا ناروا دي، حرام دي. آپ کې مسائل دا مثلا نقل کړی ده. دویم دا چې په دې کې د جاندار شي تصویران راځي، په دغه اشتهاراتو کې او د جاندار شي تصویران کتل
هغه هم یو مستقله ګناه ده. درېمه دا ده چې کله ناکله په دې اشتهاراتو کې د زنانه او تصاویر راځي او د زنانه او تصاویر قتل دا خو هم یو مستقله ګناه ده. او حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای العینان تزنیان وزناهما النظر، سترګم زنا کوي او د سترګو زنا هغه دا چې سړی پردی خور لور ته ګوري یا دا چې د هغې تصویرانو ته ګوري، نو دا د زنا یو قسم ده. څلورمه دا ده چې دغه معاملې چې څوک کوي، مثلا اکاونټ د کولاو که او بیا تنور خلکو ته ترغیب ورکې، هغه ستا په ترغیب باندې مثلا اکاونټونه کولاوي او بیا د هغې کمیشن ته ملاويږي، او کمیشن یا دلالی چې سړی کوي نو چې داغه د عمل دخل پکې نه په داسې دغه باندې ترغیب باندې یعنی داسې کار چې پاغه کې د عمل دخل نه پاغه باندې کمیشن اخستل دا هم شرعاً ناروا دي. د دینه ما سوا نور مفاسد هم پکشته، نو به هر حال په دغه کې اکاونټ کولاول او بیا اشتهارات قتل او پاغه باندې پیسې جمع کېدل دا شرعاً ناروا دي. د بنوري ټاون د مدرسې داغه هم دغه فتوا ده او د تقی عثماني سره هم دغه فتوا ده او د دارالعلوم فیض القرآن او داس نور مدارس امداد العلوم د دې ټولو مدارس فتوا ده چې دغه ناروا دي او په دې باندې په دې کې اکاونټ کولاول او پاغه کې پیسې بیا دته جمع کېدل دا ټول ناروا دي. دغه نظام ساتل پکار دي مسلمان. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی، حسن او حسین رضی الله عنهما وای چې کله شهیدان کېدل دغه وخت کې د نبی اسلام د فاطمه رضی الله عنها نه ما سوا نور المسیان وو، یعنی دغه خو د فاطمه رضی الله عنها بچیو او د نبی اسلام نوسیو، نو د نورو لورګانو نه المسیانو نه دی وخت کنو. یو بل سوال کړی دی چې زمونږه جمعات کې یو مؤذن دی هغه اقامت کوي، نو د حی علی الصلاه او د لا اله الا الله الفاظ صحیح نه دي، نو کوشش دې کوي چې اصلاح وکړي، خو لیکن عوامو کې دا کمزوري وي او دا دومره غلطی نه ده چې دې سره اقامت ادا نشي، نه اقامت ادا کیږي. یو بل سوال کړی دی چې یو کس ډاکټر ته بیماران ورلیږي او د ډاکټر نه د هر مریض په سر باندې 200 روپۍ کمیشن اخلي، نو د دې څه حکم دی؟ که چېرته ډاکټر د خپل فیس نه دته دا کمیشن ورکوي نو دا جایز دی، خو داسې نه چې د هغه فیس 1000 روپۍ او 1200 اخلي د مریض نه او بیا هغه 200 روپۍ دته ورکوي، نو دا زیاتی دی، دا ظلم دی د بیمارانو سره.